تاسو به ووټ چاله ورکوئ؟ تیرله ستا هم د بېنظیرې پیسې بلاک دي؟ نه جي نه دې زما حلقې کې دی نه. که چېرې دا سیټ تاسو بیلی نو بیا به هم څه تاسو راتی؟ ما الریډي ګټلې ده. جی سوشل میډیا نه د دونه مینه دا احترام ماته مطلب سوچ مې نشو کولی. ووټ به چاله ورکوئ، ووټ به چاله ورکوئ، ووټ به چاله ورکوئ. ډاکټر سویرہ خان نوم دی ستاسو؟ ډاکټر سویرہ پرکاش. په څه مشهور شوي تاسو؟ نو په دې وجه باندې ماته لګي چې زما سره د الله طرف نوم بلیسنګ دا غیبي مدد دی. کوم خلک چې ستا کاپي کې الګ ته لوپټو چشمې اچولي ستا ډبلنګ به کوي په هغې خوشحالېږي؟ او جی مطلب دا کریټیویټي ده که نه دا لکه ټالنټ دی د هغوی. زما خوا ته چې څونه زنانې راغلي دي مطلب هغوی چې کوم غریب خلک کوم چې ما ته یو ریکویسټ کړی دی په هغه کې ډېر زیات بېنظیرې کارډونو ریکویسټ راغلی دی. نو بلاک دي دی بلاک دي. زه په تا باندې ریدم چې په دې چې تا اکثر د اور هغه موږ پیران د ټول کېشتي که نه هغه شخص سوالونه دي نو دا خو پیران نه دی. ما پېژنئ تر اوسه پورې چا د اسلام دعوت درکړی د دین؟ دا د مذهبي دغه نه خو د سیاست بیس دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد یم. دا مهال موجود مجی په بونیر کې زما ترڅنګ چې کومه تورسرې پیغله ناسته ده سیاست میدان ته رادانګلي دي او دلته کوي د ډېرو نرانو سره مقابله. بیا که مونږ وګورو په پاکستان کې او خاص کر خیبر پختونخوا کې زنانه ډېر کم تر انټرسټ لري په سیاست کې. د دې سره به خبرې اترې کوو چې دا څنګه د سیاست میدان ته راله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ الحمدلله تhank you. جی دا راته ووایئ ډاکټر سویرہ خان نوم دی ستاسو؟ ډاکټر سویرہ پرکاش. ډاکټر سویرہ پرکاش په پاکستان کې او خاص کر بیا په خیبر پختونخوا کې په سیاست کې فیمیل یعنی زنانه ډېر کم انټرسټ لري. تاسو څنګه رالی په کوم نظر هم سیاست ته کتل؟ بیسیکلی یو خو لیګسي ده که نه. زما فادر ډېر اکټیو سپورټر و د پاکستان پیپلز پارټي. نو لکه د هغوی ایډیالوجي هم زما کې انکارپوریټ شوې وه د بچپن نه. په خپله ما دا میډیکل کړی دی. نو هغه ټایم کې هاوس جاب په ټایم کې ما ګورنمنټ هاسپټل کې مطلب هاوس جاب ټریننګ مې کو. نو هلته کې ما ډېرې غټې مسلې ولیدې. هلته کې ایمرجنسي فیسیلیټي نه وه، اپریشن فیسیلیټي نه وه، ریفرنس ریټ زیات و. مطلب چې پیشنټ به راغی هغوی ته به وي تاسو بل شهر ته لاړ شئ، بل اسپتال ته لاړ شئ. نو هلته ایمرجنسي کیسز کې خو لکه هر یو منټ هم لکه د موت او د زندګي خبره یي پکې. نو لکه بونیر کې موږ دغه شانتي ټرینډ شته دلته کې چې هاسپټل ته لاړ شي. ایون لکه زما خپل فادر هاسپټل ته هغه ریفر کړی و چې تاسو پېښور ته لاړ شئ. نو دلته نه د 3 غنټې لاره ده یا بیا اسلام آباد ته 4 غنټې لاره ده. نو په دې ټایم کې خو ډېر څه کیدی شي. نو دا کوم چې مسلې وو که نه دا یو ډاکټر نشي سالو کولی. ډاکټر کو 20th ګریډ ته هم لاړ شي هغه په لاس کې دونه اتھارټي نه چې هغه سالو کړي. نو زما مایند کې بیا دا سوچ راغی چې ایز ا پالیسی میکر زه دا پرابلم سالو کولی شم، د پرابلمس طرف ته توجه راوړلی شم. نو لکه زما بیا دا لیمیټډ سوچ ما ته پته ولګېده چې لکه ما میډیکل چې کړی دی هغه ما غوښتل چې خدمت حل کوم. نو ایز ا ډاکټر زه به د لږ تعداد حل کوم، مطلب چې کوم مریضان زما خواته راشي صرف هغوی خدمت کولی شم. خو ایز ا پالیسی میکر زه د ډېر خلکو مدد کولی شم او ډېر غټ کم مسلې دي هغه سالو کولی شم. خو یو زما چې کوم آیډل د شهید بېنظیر بټو نو زما د چوایس دغه پاکستان پیپلز پارټي. او کوم سیټ ته چې ولاړې پی کې نو په دې کې که مثال تاسو دا سیټ وګټو نو د زنانو دپاره مو څه منصور دی؟ څه به کوئ داسې نوې سوچ مو شته؟ جی یو خو زنانه چې کوم زما خواته راغلي دي ټولو راته صرف یو مسله ویل ده زموږ بېنظیرې کارډونه بند شوي دي. بېنظیرې کارډ دپاره جی. نو نه علاوه مطلب زما خپل تعلیم باندې ډېر زیات مطلب توجه ده. زموږ دلته کې د جنکو لټریسي ریټ ډېر کم دی. مطلب څه سټیټسټکس اکارډنګ باندې 25%، څه کې اکارډنګ ایون 18% دی. نو لکه دا ډېر زیات غټ ګیپ دی. دلته کې جنکو سکولونه ډېر کم دي او چې کم دي هغوی کې سهولیات د نش برابر دي. نو لکه
زمام چې د سکولونه سیوا شي اسپیشلی مطلب جنکو په تعلیم باندې هم هلک توجه راکړي دلته کې کالج هم زمونږ یو دی صرف نو دا ډېرې غټې مسلې دي لکه زما خواته یو معذوره جنۍ مونږ د هغوی کور ته تللي وو نو هغې مطلب د پولنډ نه وه هغه سکول دپاره به دونه لاره به یې وهله مطلب دونه محنت یې وکړو او اینډ ته چې بیا راغلو نو کالج ته شمسر کالج هلته کې سیټ نو لکه هغه د دې تعلیم نه پاتې شوه صرف د هغه وجه باندې لکه یو معذوره جنۍ دونه محنت وکړو او په اینډ کې دا شان پاتې شوه دا یو افغان خبره ده جی نو او نور پسې دا مطلب ایون کو زموږ ګورنمنټ سکولز دي که نه نو هغه لاره چې کوم هغه خلک وهي نو هغه ځان له یو جدا فیس رغېږي که نه نو دا ډېرې غټې مسلې دي زموږ بل ډېر لږ وخت کې تاسو یو شهرت ترلاسه کو د سوشل میډیا نه تاسو ته پته می په څه مشهور شوي تاسو دا خو لکه زما کریډټ په دې کې کم دی دا ټول کریډټ ځي زما بنیر رونو خویندو ته زموږ ټول پښتنو ته چې هغوی دونه زیات زه سپورټ کوم دونه ماته مینه وښوله نو لکه ټو بی آنیسټ مطلب دا ماته داسې نه لګي چې دا د مطلب څوک کولی شي څوک انسان کولی شي دا ماته لکه خپل انټینشن زما صفا وو نو په دې وجه باندې ماته لګي چې زما سره د الله طرف نه هم بلیسنګ دا غیبي مدد دی جی لکه چې زما سره الله مدد شته مطلب الله لکه دا مینه او دا احترام صرف الله د خلکو په زړه کې اچولی شي نو زه لکه په دې خبره باندې ډېره لکه خوشحاله یم چې لکه څه خو مې چېرته ښه به مې کړي یو کو وګورې په سوشل میډیا باندې دی وخت کې یو خبره چلیږي وټ په چاله ورکې که زیات تر وګورې یا ستاسو کلیپ یو یا زیات تر خلک ستاسو کافي کوي نو هغې ته وګورې په کوم نظر ګورې خفه کېږي که خوشحالېږي نه هغه خو یو انټرټینمنټ فارم دی زه خو پرې خوشحالېږم زه خو ایون خپل پیرنټس سره شیر کوم هغه لکه زموږ د خلکو کریټیویټي شو کي زه په دې باندې فخر کوم کوم خلک چې ستا کاپي کې الګ ته لوپټاو چشمې اچولي ستا ډبلنګ به کوي په هغې خوشحالېږي او جی مطلب دا کریټیویټي ده که نه دا لکه ټیلنټ دی د هغوی او ستاسو یو ناره ده هغه وکوئ لږه ووټ به چاله ورکوئ ووټ به چاله ورکوئ ووټ به چاله ورکوئ ووټ به چاله ورکوئ که ته الیکشن ته نه وې ولاړه او ستا نه ما دا کوېسچن کړو یعنې زه ستا نه یو کوېسچن کوم ووټ به چاله ورکې انسانیت لا جی ډاکټر سویرہ پرکاش په پاکستان کې ډېرې سیاسي پارټۍ دي تاسو پیپل پارټي ولې غوره کړه ولې مو خوښه شوه یو خو هغه لیګسي خبره شوه که نه زما فادر اکټیو سپورټر و بیا زما په ججمنټ اکارډینګ مطلب دا ډېر زیات انکلوزیو او لیبرل پارټي ده مطلب ټرای کړي چې ماینورټیز هم پروموټ کړي وومین هم امپاورمنټ وکړي نو لکه زموږ سینټ کې هم ډېر ماینورټیز هم ناست دي او زنانو له ورکړي دا موقع چې هغوی جنرل الیکشنز هم کانټیسټ کړي او زما خواته چې څونه زنانې راغلي دي مطلب هغوی چې کوم غریب خلک کوم چې ماته یو ریکویسټ کړی دی په هغه کې ډېر زیات بې نظیرې کارډونو ریکویسټ راغلی دی نو بلاک دي او د ډېرو پکې انټریز هم نه دي شوي نو لکه هغه زه د پاکستان پیپلز پارټي د پلیټفارم هغه دپاره هم زه کار کولی شم هغوی لکه دا کوم چې غریب خلک دی کسان مزدور د هغه طبقې هم خیال ساتي نو په دې وجه باندې زما چوایس خو دغه و یعنې که الله مقدر کړه د کومو غریبو زنانو چې دا بېنظیر انکم سپورټ بلاک شوی دی اب انشاءالله د بونیر په خاوره واپس کلاو کوي انشاءالله زما د زنانو دپاره منشور کې فرسټ کار دغه دی په پرایورټي لیسټ باندې یاره په دې کې به درته ډېرې غریبانانې دعا مو کړي ځکه چې د بېنظیر انکم سپورټ کارډ اکثر که مونږ وګورو نو مالدار یې اخلي او د غریبانانو بلاک دی که په دې مقدام اوچت کو نو زه هم درته سلوټ کوم ډېره زیاته مننه بس دعاګانو کې مې یاد ساتئ فریال ټي وي ټیم ده د ولید عباس نه زما دا کوېسچن دی ووټ به چاله ورکوئ ولید ته به ووټ چاله ورکې کمنټ کې ورته ووایه او کیمرامین مشال خان تاسو به ووټ چاله ورکوئ مننه دا ستاسو اسسټنټ دی تاسو به ووټ چاله ورکوئ تیرله ستا هم د بېنظیرې پیسې بلاک دي نه جی نه دې زما حلقې کې دی نه دروغ وي کومه حلقه کې تاسو پی کې 26 کې شناختی کارډ ایډرس په مولا راړولې وې کنه بس د الله په لاس کې کارونه دي غلط ځای کې پیدا شي اسې رای خوشته په دې خوشحالي پکار ده زړه کې خوشته چوټ پور کې ټول کمپین هلته به تیر لور کې بیا مې یو شی شو دا خدا
دا ډاکټر سویرہ پرکاش دا دغه اسسټنټ د دې رایم د عوامو ترمنځ کې خودله یقینا باوی چې په سوشل میډیا باندې کوم ټرینګ نن سبا روان دی د دې کاپی رائټ ما په دې باندې بدی خپي خو نه دا وایي چې دا هم د پښتنو مینه ده او د پن مزاق د پاره کینو په دې زه خوشاله خپکیږم هم او بیا په سیاست میدان کې کدا سي تور سره میدان تراشي نو پکار د چې مونږه سپورټ کو یو خپل خبره وکړه چې د بونیر په خاورا چې کومه غریبانان زنانه دي ما سره ملاقات وکي نو یو خبره کوي چې زمونږ د بنظیر انکم سپورټ کارت بلاک دی نو مهرباني وکړئ ک الله مقدر کړه دغه مونږ ته کلاو کوي چې په مونږ د خپل بچو تعلیم او د خپل علاج کو نو ډاکټر سویرہ پرکاش هم دغه وی ک الله مقرر کړه ان شاء الله د بونیر د پاره بډیر سکوم خو د غریبانو د خواهش پم پوره کوم د دې سره ما شهید خان شهید له اجازه راکې د الله پامان اوټ بچاله ورکې تیرلا ته اوټ چاله ورکې تیرلا